بل دا شعبان المعظم کې زمونږ دا خلک یو عمل کوي چې دی په دې شپه باندې په 14 شعبان باندې د 15 شعبان په شپه باندې خپلو مشرانو یا د خپلو کشرانو څوک هم چې د دې په خاندان کې وفات شوي د هغې قبرونو ته ځي. نو د دې څه حکم دی چې دې قبرونو ته ځي او هلته د هغې دپاره دعا غواړي، د مغفرت خپل ځان دپاره د بخښنې دعا غواړي. دا خو د حدیثو په رڼا کې دا چې کوم دی دا خبره ثابته ده. اسم ادیرې ته قبرستان تک پکار دی. حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمایي یو ورځ نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام هغه زما سره و زموږ په کور کې و چې ما وکړه نبی پاک علیه السلام نه و. زه ډېره په جلدۍ سره چې کوم دی راپاڅېدم زما ذهن کې دا کیدای شي بلې بیبي کور ته تللې وي، بلې بیبي کمرې ته تللې وي، خو چې ما د نبي پاک علیه السلام لټون شروع کړو نو ما هغه په جنت البقیع کې ولیدو. د صحابه کرامو سره مې په قبرستان کې ولیدو. صحابو دپاره نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته داسې مخ راواړلو یا شي ته دا ګمان کې چې ګینې زه په تا باندې ظلم وکړم او یا رسول الله ما ویل کېدای شي ته د بلې بیبي کمرې ته تللې یا څه ضرورت دپاره تللې نو زه په دې وجه باندې راووتم. نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته فرمایل چې په دغه شپه باندې الله تبارک وتعالى جل وعلا په دې خاص بندګان په دې ټولو بندګانانو باندې یو خاص تجلی فرمایي چې په هغه تجلی باندې الله تبارک وتعالى جل وعلا تمام خلکو ته بخښنه کوي او مغفرت کوي. او د شعبان المعظم چې کوم 15 شعبان دی د دې په باره کې یقینا دا قول هم شته دی چې په دې شپه باندې الله رب العزت جل جلاله د خپلو بندګانانو د ټول کال اعمالنامه بندوي او بیا په 15 شعبان باندې بل اعمالنامه کولاویږي او هغه چې کوم دی بیا د نوي کال شروع کیږي. نو د دې وجې نه حضور علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیات تاکید فرمایلی چې تاسو په دې شپه باندې چې کوم دی نو هغه زیات عبادات وکړئ او زیات چې کوم دی نو په دې کې تاسو الله او په دغه حدیث کې بیا نبی پاک علیه السلام فرمایي چې یاره چې زه د الله نه بخښنه وغواړم. الله خو تمامو خلکو ته بخښنه کوي چې الله نه زم بخښنه وغواړم ما ته مغفرت وکړي. هغه لویه هستي د حضور پاک لیکن بیا د هغې باوجود هم د الله تبارک وتعالى جل وعلا نه د خپل امت د تربیت دپاره د خپل امت د دې دپاره چې زما امت هم په دې لار باندې روان شي